تاسو ټولو ته معلومه ده چې سواد دهشتګردۍ والی دی، سیلابونو والی دی، هر قسمه نقصانات شوي دي. خو دلته کې زمونږ حالات که تاسو وګورئ د هغې په حواله باندې بیا په بایپاس په پیزاګټ کې چې کومه ډرامه وشوه په پیزاګټ کې زمونږ د دې علاقې په مشرانو باندې د دې علاقې چې کوم منتخب چیرمینان دي په هغو باندې لاټي چارج وشو، انسوګیس پې وشو، بوګس مقدمې پې درج شوې. زمونږ دا مطالبه ده، مخکې موږ دا مطالبه کړې ده، اوس هم دا موږ مطالبه کوو چې کم از کم په پیزاګټ باندې د صدیق خان هوټل چې هغه حکومت خبره کولې وه چې تاسو سیند کولاو کوئ او په سیند کې تجاوزات چې شوي دا لرکوئ، خو دا یې نه ویلې چې تاسو سړک کولاو کوئ. موږ د هغې اوس هم مطالبه کوو چې باقاعده طور باندې د هغې جوډیشل انکوایري یو کمیشن دې جوړ شي، زموږ د های کورټ منګوري بینچ دی د هغو د ججانو په مشرۍ کې دې جوړ شي چې چا په دې کې غلط کار کړی دی او قصدن آمدنې کړی دی. کم از کم په کار دا ده چې هغه افسرانو ته سزا میلو شي. بل طرف ته زه دا خبره کوم چې دلته کم اسسټنټ کمیشنر راغلی دی، هغه داسې رالیږلی شوی دی د پنجاب نه چې د سوات دا خلک هغه پته کړی دی. پرون زما د سیدوشریف د ناصرخیلو محلې ډېر یو معزز انسان و چې د هغه د پول یو د قطرو مسله وه، د ډیپټي د اسسټنټ کمیشنر دفتر دی بیګا ماښام بولی دی، هغه ته چې کوم نمونه الفاظ استعمال کړي چې په هغه کیمره کې به د هغې ریکارډینګ موجود وي، بیا پسې اسسټنټ کمیشنر راپاسي او د مرۍ نه یې نیوه. خو بیا تې لیوي والا او نور افسران په منځ کې ودرېدل چې په هغه موقع باندې عمران علي شاه موجود و. نو موږ هم د دې پر زور مزاحمت کوو. د سوات دا خلک چې دی پرامن خلک دی، میلمه دوست خلک دی او همیشه دپاره خبرې چې دلته کوي په میز باندې کوي، احتجاج له نه ځي، جلسې جلوسلو نه ځي. او موږ له الله تعالی دې صدر راکړی چې هغه ان شاء الله تعالی د هر افسر، د هر بیروکریټس، د هر وزیر، د هر ایم پی ای په ګریوان کې لاس اچولی شي او د سوات د عوامو حقوق چې کوم دي هغه د باقاعده طور باندې راغستی شي.